د جنوبي پښتونخوا د بیلابیلو ضلعو څخه راغلو د پارټۍ ننګیالیو کارکنانو سپین ږیرو مشرانو ځوانانو په دې جلسه عام کې ناست زموږ خویندو ادیبانو لیکوالانو شاعرانو هنرمندانو د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ وکیلانو د پارټۍ ډاکټرانو د سوشل میډیا او د میډیا سره تعلق لرونکي صحافیانو میډیا اوسیز ستاسو ټولو په اجازه باندې تر ټولو اول و ملي شهید عثمان خان کاکړ ته د ده پر قامي وطني جمهوري جدوجہد باندې د ده په قامي سیاست کې پر ستر کردار باندې د ده پر سر شندنه باندې د ده د قام او د وطن سره په مینه او ایمانداري باندې ستاسو ټولو لخوا د ځان لخوا د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ لخوا د پارټۍ د شریک چیرمن محترم مختیار خان یوسفزي لخوا د عقیدت ګلونه وړاندې کوم. قدرمنو عزیزانو، ملي شهید عثمان خان کاکړ د پښتون قامي تحریک د یو نستړو کېدونکي مبارز په توګه په دې ملک پاکستان کې د پښتانه او د هغسې د محکومو قومونو د ازادۍ د خپلواکۍ لپاره د دوی د خوشحالۍ د واک او اختیار دپاره په دې ملک کې د قومونو د حق ملکیت او د حق حاکمیت دپاره او د هغسې په دې ملک کې د آئین او قانون د حکمرانۍ د پارلیمنت د بالادستۍ دپاره په دې ملک کې د انساني حقوقو دپاره عثمان خان کاکړ شهید خپل ټول ژوند په دې سیاست کې تیر کړی. قدرمنو عزیزانو، د ملي شهید عثمان خان کاکړ ژوند دا مزاحمت و، هغه مزاحمت د غربت خلاف و، هغه جدوجہد د پسماندګۍ خلاف کوي، هغه جدوجہد د فرقهواریت خلاف و، د هغه جدوجہد د ظالم خلاف و، د هغه جدوجہد د مظلوم په حق کې و، د هغه جدوجہد په دې ملک کې د انساني حقوقو دپاره و. قدرمنو وروڼو، که زه دا ووایم غلطه نه ده چې ستاسو دا مینه د ملي شهید سره دا چې موږ وینو نو واقعیتاً ملي شهید زما پلار نه و،
دا ستاسو هم ورور هم ستاسو بچی او هم داسې د ځوانانو د کسرانو لپاره د دوی پلار و. د ده پر شهادت باندې چې کم خواخوږي ستاسو موږ ولیده، چې کم تکلیف کې موږ تاسو ولیدل، چې کم درد تاسو محسوسه کوئ، واقعتاً عزیزانو په موږ خپل غم ویر کوي. نن هم ستاسو د ملي شهید سره دا سپېڅلې مینه، د ده سره دا محبت، د ده پر لاره دا ستاسو درېدل، دا ستاسو قرباني د دې مثال په تاریخ کې نه پیدا کېږي. قدرمنو عزیزانو، ملي شهید څه غوښتل؟ د ملي شهید سیاست په چا والا باندې و؟ نن هم په پاکستان کې جمهوریت نشته. په پاکستان کې دا پاته دا نامکمل آئین باندې عمل درآمد نشته. په پاکستان کې د قانون حکمرانی نشته. نن په دې ملک کې آئین تر پښو لاندې دی. نن پر دې ملک کې پر آئین باندې عمل درآمد نشته. نن دا ملک د آئین له چپ روان دی. زما په یاد شي چې د پی ډي ایم یو میټینګ و، ملي شهید دا تجویز کې وکړي چې آیا پکار دی چې موږ یو چارټر آف ډیموکراسي ولیکو او په هغه کې دا نقطه شامله کړو که آیا په پاکستان کې بیا یو وخت یو فوجي جنرال راځي آئین تر پښو لاندې کوي، یا په پاکستان کې دا نظام راځي آئین پاماله کوي، دا ملک د آئین مطابق نه چلی، نو پکار دی چې په دې ملک کې دې قومونو ته پښتون، بلوچ، سندھی، سرائکی، حتی کې پنجابي ته دا اختیار حاصل شي چې دوی خپله ازادي اعلان کړي. قدرمنو عزیزانو، ملي شهید د پارلیمنت د بالادستۍ خبره کوله. هغه به ویلې چې د دې ملک فیصلې به په پارلمان کې کېږي. هغه پارلمان چې کوم پارلمان د 5 قومونو یو مشترکه برابره پارلمان وي. هغه پارلمان چې په کوم پارلمان کې که 100 کسان دي، دا کې به 100 پنجابی وي، 100 به بلوچ وي، 100 به سندهی، 100 به سرایکی، او د هغسې به 100 پښتون کې ناسي. داسې پارلمان، او هغه پارلمان چې په ووټ باندې د ولسونو په رایه باندې په یو آزاد الیکشن باندې، منصفانه الیکشن باندې چې یو پارلمان منتخب شي، هغه پارلمان به د دې ملک فیصلې کوي. خو بدبختي دا ده چې په دې ملک کې نن هم پارلمان پنجاب ته تابع دی. په پارلمان کې اکثریت د پنجاب دی، او چې کومې فیصلې کېږي دا د پنجاب د مقتدرو طبقو فیصلې دي چې هغه پښتون افغان ته د منلو وړ نه دي. ستاسو تر مخ یو الیکشن وسو. دا په جهان کې د داسې الیکشن تاسو مثال نسی کتلی. دا په امریتونو کې نه دی سوی. دا په داسې ملکونو کې چې سخت امریت وي، په پاکستان کې هم داسې الیکشنونه په امریتونو کې نه دي سوي لکه کوم الیکشن چې په 2003 کې وسو. د دې الیکشن مقصد څه و؟ د دې الیکشن مقصد دا و چې دا ګوډ شل پارلمان دا بالکل مفلوجه کړي. په دې کې د اسټبلیشمنټ د خوښې خلک کښېنئ او قانون سازي په وکړي. هغه قانون سازي چې د 26وي آئیني ترمیم تر نامه لاندې زما او ستا تر مخ سو. عزیزانو، موږ د دې ملک د عدلیه مطمئنه نه وو.
د دوی د کرداره مطمئنه نه وو. د دوی کردار په دې ملک کې که د کامونو په حواله سي او که بیا په دې ملک کې د جمهوریت په حواله باندې سي، د دې ملک د عدلیه کردار سیاه دی. خو بیا هم موږ لږ لا لږ امید وو د یو عام سړي د عدلیه لږ توقعات وو. په ذاتي کیسونو کې د عدلیه توقعات کېدلی سو. داسې یو څه به وایو چې یو دوه داسې ججان به کې پیدا سو چې هغه به د کامونو لپاره هم بهتري غوښته، هم به جمهوریت غوښتی، هم به په عدلیه کې د انصاف د ورکولو یو ښه نظام جوړولو هڅې کولې. خو عزیزانو د دې شپږویشتم معاینې ترمیم لاندې عدلیه یې راواخیسته لکه پارلمان. دا د فام سینتالیس عدلیه کا. نن په عدلیه کې د اسټیبلیشمنټ ججان راځي، نن په عدلیه کې د پارټیانو د خوښې ججان راځي، نن په عدلیه کې هغه نایله خلق راولي ججان کوي چې هغه انصاف ورکولو خو پرېږده، هغه ناانصافیانې کوي چې هغه په قانون او پاین کې د دې هیڅ قسم گنجایش نسته. قدرمنو عزیزانو په دې ملک کې میډیا ازادي نسته. ملي شهید به د میډیا د ازادۍ دپاره د غږ پورته کولی، په سینټ کې، په تقریرونو کې، په جلسې جلوسونو، په مظاهرو کې چې میډیا د آزاده وي، میډیا د غیر جانبداره وي. او دا تاسو نن کتلی شئ چې په پاکستان کې نن میډیا آزاده نه ده. په پاکستان کې نن میډیا جانبداره ده. په پاکستان کې نن میډیا د محکومو قومونو په خلاف استعمالېږي. په پاکستان کې نن میډیا د پښتانه قام په بربادۍ کې استعمالېږي. نن په دې ملک کې میډیا دا د جمهوریت په خلاف، دا د غیر جمهوري قوتونو په حق کې د پاکستان میډیا استعمالېږي. قدرمنو ورونو نن تاسو وګورئ، ملي شهید تر ځان، تر اولاد، تر خاندان، تر عزیز قریب، تر هر چا، تر خپل سر زیات د قام سره وفاداره و، د وطن سره وفاداره و، د قام سره تر هر چا زیاته مینه کوله. نن عزیزانو ستا پر قام نن څه حالات دي، ستا پر وطن څه حالات دي. 50 کاله په پرکېدو دی. پښتون نن هم د سر تحفظ نه لري. پښتون نن هم له دهشتګردۍ ځان نه دی خلاص کړی. نن هم د پښتانه وینه د دین او دنیا پر نامه باندې ستا وینه تویول کېږي. نن هم ستا په وطن کې نام نهاده دهشتګردي ده. عزیزانو نن ستا حالات دې ځای ته رارسېدلی دي چې په دهشتګردۍ کې به ته 2 لکه ته نږدې کم و بیش په شهادت رسېدلی. خو نن عزیزانو ستا معاشي صورتحال دې ځای ته راورسېدی چې په کروڑونو پښتانه به له لوږې مري. عزیزانو موږ دا سوال کوو، ملي شهید به دا ویلې چې ریاست پاکستان پښتانه ته څه ورکړي دي؟ تا په معاشي اصطلاحاتو کې، تا په معاشي پلان کې د پښتانه لپاره تا څه ایښتي دي؟ نن ستا باندې ستا د افغانستان سره ګیټ وې پر تا نن بندې دي چې دا ګیټ وې خلاص شوی د ټول ایشیا تجارت به ستا پر دې علاقه کېدی. موږ دا نه وایو چې پښتون خامخا د ګریزۍ خبره کوي. ته ماته دا د شوراوک، د چمن، بادنی، کمردین، انګور اډه، غلام خان، خرلاچي، ته ماته هلته دا نور چې کوم ګیټوي دی تورخم دی ماته را خلاص کا، ماته کسټم هاوسز را جوړ کا، ماته انفراسټرکچر را جوړ کا، ماته هلته سړکونه، بلډینګونه، ماته هر سہولت راکا. د ملک پاکستان ته به
د خالد ال پښتانه دا سیمه په اربونو ډالر د کال د آمدن په شکل کې د ټیکسونو په شکل کې به تا ته جمع کوي. عزیزانو تا ته نه درکوي، اربونو ډالر نه غواړي، په دې نه غواړي چې پښتون به په آباد سي. عزیزانو ستا معاشي صورتحال دا دی، ستا په یوه ضلع کې کمرشل ډسټرکټ نسته، یوه ضلع کې داسې معاشي یو انفراسټرکچر نسته چې هلته د ستا معاشي ژوند جوړ سي. په پنجاب کې هلته هر ډسټرکټ کې یو زرعي ډسټرکټ دی، یو بیا د الکترونکس لپاره یو ضلع کې یو لوی سیټ اپ جوړ کړی دی، یو بیا بل ځای کې د میلانو لپاره جوړ کړی دی، په بل ځای کې بیا د سیاحت لپاره ټوریزم لپاره جوړ کړی دی. هر ضلع ته یو نه یو پیکیج معاشي ورکړی دی چې د هغې ځای د هغې علاقې د ضلع خلک استفاده اخلي، هغه په لکونو نوکریانې جوړوي. هلته کمپنیانې راځي، هغه کمپنیانې هلته انویسټمنټ کوي، هغه کمپنیانې راځي په کروڑونو انسانانو ته نوکریانې ورکوي، په اربونو کربونو روپۍ دا کاله هلته آمدن جوړېږي. عزیزانو دا انفراسټرکچر دا تا ته نه در جوړوي. عزیزانو بدبختي خو دا ده، نن تاسو وګورئ چې که د چمنه یو ګاډۍ کسټم سوي ګاډۍ را روانه وي، نن که هلته د بلوچ بیلټ ځای دا د ایران او د افغانستان بارډر د دې ځایه که یو ګاډۍ د مال ګاډۍ لوډ سي 100% که د یو شي ټیکس جوړېږي دا زموږ پښتانه ورکوي. بیا هم چې دی تر اسلام آباد پېښوره یا تر پنجاب رسي غیر قانوني طور بتا ورته وایي، ټیکس ورته وایي، هر شی چې ورته وایي په ټیکس کړي کسټم سوي ګاډۍ مال باندې د 6 لکې رانیولې بیا تر 10 لکو روپۍ پورې دا به ته زما او ستا تجاران دوی ته ورکوي. د هغسې بیا که ته کراچي پورټ له ورسې، که ته بیا د پنجاب او د واګا بارډر ډرای پورټ له ورسې، هلته چې یو ګاډۍ راوځي، مثال به درکمه که بیا هلته د وایټ سپریټ یو ګاډۍ وي هغه 20% ټیکس نه جمع کوي. هغه چې د کراچي را روانه سي بیا چې تر ملتانه رسي په دې کې 1000 روپۍ خرڅام پر ده باندې نه راځي، د کرایې علاوه په ما او تا تر 6 لکې نیولي بیا تر 10 لکه روپۍ پورې. زما ستا معاشي قتلعام دا دی چې زما او ستا سبزي به نو څه سبزي به ستا د وطن سبزي، زما او ستا سبزي دا پنجاب ته نه پرېږدي. د سبزۍ لوډ ګاډیانې دا راواخلي، دا هلته په کسټم دفترانو کې بندي کړي، په هفتو چې خراب سي تاوانونه وسي بیا یې لکې چې بیا زموږ خلک د کرایې پیسې هم نسي پر جوړولی. عزیزانو دا معاشي بدحالي پر تا باندې نن ده. نن تاسو فکر وکړئ، موږ خو حیرانه په دې یو چې آیا بلوڅ که ټوپک راخستی دی هغه سره ته مخ وړې، هغه ته ته مراعات ورکوې، هغه ته د ایران راغلی ډیزل پټرول ته ور پرېږدې تر مستونګ لږ پاسه پورې، بیا چې بیا کوټې ته راشي ته خبرې د پښتانه ښار دی، بیا د کوټې پر هاخوا د پښتانه ښارونه دي، بیا که پر دې خوا باندې د ایران دا پټرول ډیزل راځي بیا یې ته پر پښتون افغان باندې بندوې. عزیزانو د ژوند د تېرولو کومه چاره ته لرې؟ آیا عزیزانو تاسو وګوراسئ ستاسو د تعلیم نظام پر کوم ځای ولاړ دی؟ له تا خپله ژبه ورکوي، تا ته تعلیم نه در پرېږدي. دا یو ډېر لوی سازش دی. خلک وایي چې وروره ذمهواره موږ خپله یو د تعلیم غه، دا زموږ غفلت دی. عزیزانو تعلیم د ریاست ذمهواري ده. ریاست چې زما په وطن کې FCC منظمه ساتلې ده کار ځینې اخیستلی سي، ریاست چې دلته CTD ساتلې ده منظمه ساتلې ده حاضره کړې ده کار ځینې اخلي. ریاست چې دلته یو پنجابی یو سندی IG راولي له پولیسه کار اخلي منظمه کوي. ریاست بیا ولې دا زموږ استادان
ناظره کوي ریاست بیا ولې دا زموږ سکولان نه خلاصوي ریاست بیا ولې دا زموږ تعلیمي نظام نه برابروي ریاست تا جاله غواړي بې طالبه ده غواړي ستا بچی مزدور غواړي غلام یې غواړي د ځان چوکیدار یې غواړي د ځان سپاهي یې غواړي او بیا د پردي جان ایندن جوړول غواړي ریاست دا یې ظلم له تا سره کړی دی عزیزانو یو وطن چې د پلرونو لیکنو راسي ما د سر په سودا ساتلی و په زراو په لکاو شهیدان مه پرور کړل په زراو مبارزې مه وکړې د سکندر اعظم سره مه سر وولئ د مغولو سره مه سر وولئ د چنګیز خان سره مه سر وولئ له فرنګي سره مه سر وولئ زما او ستا نیکهګانو چې په وراثت کې 15,000 کاله لیکلي تاریخ باندې چې ما او تا ته کم وطن را پرېښتي نن پر هغه باندې الاټمنټ روان دی یوه خبره وسوه زه یې تصحیح کومه وای غیر قانوني الاټمنټ دا خبره به سمه کړو ستا په آئین کې چې تا کم قانوني الاټمنټ خبره کړې ده ستا د آئین دا قانوني الاټمنټ هم نه ده سره منو دا ستا د آئین قانوني الاټمنټ نه در سره منو دا څنګه کېدای سي چې د برشور توبه کل عبدالله چې د قمردین کاریز چې د ارنایي چې د دوکۍ په لکونو خلک دا حق نه لري چې دی په خپله وطن باندې مالک سي الاټمنټ وکړي او یو کمپنۍ راځي دی 3-4 لکه یې کړه ځکه الاټوي په لکونو خلک حق نه لري په دې آئین کې هغه حق نه لري چې د کور د کشت و کروندې مځکه چې غرونه لاټ کړي خپل وطن د ځان کې یوه کمپنۍ به راځي او دی به الاټمنټ کوي هغه ویلې شي خبره ده دا ارمان ستا نسو پوره دا ارمان به ستا نشي پوره موږ د برشور توبه موږ د کلا عبدالله د کلا سیف الله موږ د قمردین کاریز دا الاټمنټونه هېڅکله نه منو موږ ورته وایو که الاټمنټ خوشحال خان کاکړ راځي چې د ده حصه په مسلم باغ کې څونه جوړېږي که ده د خپل همسایه پر مځکه باندې الاټمنټ کولی موږ د دې الاټمنټ خلاف یو د پښتانه پر نامه به څوک زما مځکه نه لاټوي بلوچ به نه لاټوي سندی به نه لاټوي سرایکۍ به نه لاټوي پنجابی به نه لاټوي و الاټمنټ کوي د الاټمنټ خلاف نه یو ستا ته که ته الاټمنټ کوي قانوني کوي زما مځکه ده زما غر دی ما د عزیز سره وشلی دی له وروره سره مه وشلی دی تقسیم مه کړی دی د بل ځای سره د خیله سره د قبیلې سره مه وشلی دی ما ته زما پر دې پشتي جدي زما خانداني زما چې د کم قبایلي نظام کې ما ته کم مځکه را رسېدل ده ما ته پر دې الاټمنټ راکړه که پر دې باندې رایلټي غواړې که پر دې باندې بیا ستا کم قانوني یو څو پیسې راځي چارجز راځي موږ درته تیار یو که د دې علاوه که به ته راځې لکونو یې کړه مځکه به لټې پښتانه به په دا ورځ باندې ځان لکه سپېلني اور ته ورچي تا ته به الاټمنټ نه در پرېږدي عزیزانو دې الاټمنټ ته به دروږو خامخا به ورته دروږو په هر حال کې به ورته دروږو زموږ د ژوند او د مرګ خبره ده د پښتانه د بقا مسله ده ستا د شناخت مسله ده ستا د لاسه ستا وطن به ستا له لاسه ځي و پردي ته به الاټېږي د پردي پر نامه به ستا د بقا مسله ده پر دې ورځ باندې که هر سختر راتله پښتانه به دې سختر ته په مخه باندې ورځي او دغسې عزیزانو मैं कुछ बातें उर्दू जुबान में भी करूंगा हमारे साथ यहाँ पे हमारे बलोच भाई भी बैठे हुए हैं मिलिस शहीद उस्मान खान काकड़ ना सिर्फ हमारे घर के थे ना सिर्फ पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के थे ना सिर्फ पश्तून कौम के थे वो सारे महकूम कौमों के और इस जहान में
जहां पे मजलूम अक़वाम थे उनकी नुमाइंदगी करते थे। वो हमेशा इस बात पे जोर दिया करते थे कि ये मुल्क 5 कौमों का एक मुश्तरका मुल्क है, पश्तून, बलूच, सिंधी, सराइकी और पंजाबी। ये अपनी सरजमीन पे हजारों साल से आबाद हैं। ये सरजमीन पाकिस्तान बनने के बाद हमें किसी ने खैरात में नहीं दी है। भाइयों, हम आज भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। हम आज भी सिंधी कौम के हक मलकियत और हक हकमियत पे वैसे ही खड़े हैं जैसे सिंधी कौम खड़ी है। हम आज भी बलूच कौम की हक मलकियत और हक हकमियत पे ऐसे ही खड़े हैं जैसे बलूच कौम खड़ी है। हम आज भी सराइकी कौम के हक हकमियत और हक मलकियत पे ऐसे ही खड़े हैं जैसे एक सराइकी अपनी कौम की हक मलकियत और हक हकमियत पे खड़ा है। इसी तरह भाइयों, इस सूबे में पश्तून बलूच अपनी तारीखी सरजमीन पे आबाद है। मिली शहीद उस्मान खान काकड़ कहा करते थे कि बलूच हमारे भाई हैं, हम उनके सियासी, कौमी, मुआशी, सकाफती जदोजहद में हम बलूच कौम के साथ खड़े हैं। हम बलूच कौम के साइल वसाइल पे किसी का कब्जा कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो कहा करते थे कि हमारी सियासी जिम्मेदारी बनती है, हमारी सियासत हमें ये बताती है, सिखाती है कि अगर आपसे बलूच मदद ना भी मांगे, अगर आपको पता चले कि बलूच के हक पे डाका डाल रहा है कोई, तो आपके उसके हक पे खड़े होने का फर्ज निभाना चाहिए। इस सूबे में हम 2 कौमों भाईचारे के साथ रहना हमें चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपने मसाइल का हल मिलजुल के ढूंढें। हमें चाहिए कि हम पंजाब के मुक्तदर तबकों का मुकाबला एक जुड़ के हम करें, एक साथ हो के एक सियासी जदोजहद हम करें। हमें चाहिए कि हम आपसी जो नफरतें हैं, जो तकसीम है, उसको हम ख़त्म करें। हम उस साजिशों को ख़त्म करें जो साजिश पश्तून बलूच अक़वाम के दरमियान इख्तलाफ पैदा करना चाहते हैं। अगर हम एक दूसरे के दस्त गिरेबान होंगे तो हमारे वसाइल भी लुटे जाएंगे, हमारे जवान भी लापता होंगे, हमारा खून भी बहाया जाएगा। तो इसी तरह हम इस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई इस असम्बली के जो करारदादे हैं, जो आइन साजी, कानून साजी, जो बजट है, हमें एक साथ होना चाहिए। अब ये एक तरह से एक इंतशार फैलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये हालिया बजट जो बनाया गया, आप खुद देख ले, हमारे बलूच भाई देख ले कि ये फॉर्म 47 की पंजाब की असम्बली हम कह सकते हैं। ये हमारे सूबे की असम्बली नहीं है, इस पंजाब की असम्बली, पंजाब के वफादार जो इस असम्बली में बैठे हुए हैं, उन्होंने बजट बनाया है जिसमें पश्तूनों का हिस्सा 7 से 8% है। 12 अजला को 12 अरब रुपए और साथ में आपके 20 जो MPAs है उनको मजमूई तौर पे 15 अरब रुपए जो बनते हैं 27 अरब रुपए। इस 300 अरब डेवलपमेंट बजट में आपको सिर्फ 250 से 25 अरब से लेकर 27 अरब तक आपको हमें हिस्सा दिया गया। ये लोग इस्तेमाल करेंगे, इसे इंतशार फैलाएंगे। हम आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे साथ इसके खिलाफ आवाज उठाए। आप हमारे साथ जो मंगला, आप यहाँ से जाएंगे, ये सरगुड़गई के पास जो इलाका है, शाबान के पास, वहां पे बलोचों के नाम पे, एक तंजीम के नाम पे जो हुआ, आप हमारे साथ इस तरह के वाकयात में आप हमारे साथ खड़े हो ताकि हम पंजाब के मुक्तदर तबकों के जो दुश्मन के जो अज़ाइम है उसे हम नाकाम बनाएं। आप हमारे साथ जो अरनाई और दुखी में जो वाकयात हो रहे हैं तंजीम के नाम पर या जिस चीज़ के नाम पे हो रहे, आप हमारे साथ इसमें इकट्ठे हो के हमारे साथ आवाज़ बुलंद करें ताकि ये ना हो। इसकी सिर्फ और सिर्फ आप मुखालिफत हमारे साथ करें ताकि दुश्मन का जो एजेंडा है वो नाकाम हो सके। और दूसरी बात यह है, हम बलूच कौम के हर तरह की जदोजहद के
हम उसके खिलाफ नहीं है, हम उनके पुरामन सियासी, कौमी, सकाफती, माशी जदोजहद के हक में। पर हम एक चीज़ वाज़ेह करना चाहते हैं कि पश्तून सरजमीन पे हम किसी का, वो क्या कहते हैं, किसी की जंग हम नहीं लेके आएंगे। हम ये नहीं चाहते कि पश्तून जाए बलूच बेल्ट में अपना कोई एक अज़ाइम पूरा करे, एक वो क्या कह सकते हैं, एक तहरीक चलाए। हम ये भी नहीं चाहते। हम कहते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं वो आपकी मर्जी है, पर पश्तून बेल्ट में हम किसी भी कार्रवाई की हम मुखालफत करते हैं। पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी यो अफगान अजीजानू द अफगानिस्तान हालात उजमा उस्ता तर मख दी और पे वसनी हालातों की چې یو خواته په دې سیمه کې د جنگ صورتحال دی، په یو خواته یو بیا د امریکا او د روس او د چین د عالمي طاقتونو زور دی. نو موږ د افغانستان چې کوم واکداران نن ناست دي، موږ دوی ته وایو چې په کار دا دی تاسو د خپلو افغانانو ترمنځ عاملي شهید بویلې چې افغان او افغان مذاکراتو ته لاره جوړه کړي. تاسو د خپل افغانان سره یو کړئ، رائے ولی افغانستان د آزادی د پاره، د افغانستان د سالمیت د پاره، د افغانستان د خودمختاری، د افغانستان د عظمت د پاره، د ترقی د خوشحالی د پاره، د دشمن څخه د افغانستان د ساتلو لپاره خپل افغانان رونه راوغواړي او افغان او افغان ډایلاګ وکاسي، د افغان او افغان ترمنځ ډایلاګ وکاسي. موږ دا خواست ورته کوو، بیا ورته وایو چې انساني حقوق چې کومه پامالي روانه ده دا د ختم سي. د افغانانو عاملي شهید به ویل چې هر پښتون افغان دی، خو هر افغان پښتون نه دی. دا ټول قامونه چې په افغانستان کې آباد افغانان دي، د دې ټول قامونو یو نماینده انټریم حکومت جوړ کا، یو لویه جرګه راوغواړه، نماینده لویه جرګه راوغواړه، د افغانستان قانون اساسي بحاله کا، قانون ورکه. بے قانونه بے آئینه ملکونه نشي چلیدلی. پاکستان هم دا دی، دلته فضل الرحمن صاحب هم د آئین بالادستي غواړي، دلته جماعت اسلامي هم دا غواړي، دلته نور مذهبي جماعتونه هم آئین دی دا د قرآن او سنت تر دغه رڼا لاندې آئین غواړي. ته راسه د قرآن او د سنت تر رڼا لاندې چې کم افغاني آئین و کم قانون اساسی و برته بحاله کا او یو الیکشن په دې ملک کې وکا، ځکه چې الیکشن د ولسونو یو حمایت یافته حکومت جوړوي چې ولسونه ورسره ولاړي، نو ستا دا مشکلات به ختم سي. افغانستان به یو وخت بیا په عظمت خواته لاړ سي. او دغسې عزیزانو نن د افغان کډوالو سره تاسو وینئ چې افغان کډوالو سره څه عمل روان دی. ستاسو به په یاد وي، د ډېرو مشرانو په یاد وي، دا د پنجابي غلامانو، دا د کرایې د منبر خاوندانو، دا د اسلام دشمنانو، دا د اسلام خرڅوونکي، دا ملای سوچ ملي شهید به ورته ویلې ملای حق چې د خدای د قرآن او د رسول لاره موږ ته راشي، زموږ د سر زموږ د څه ورته وایي د سترګو تور دي. دا ملای سوچ کم دی، دا به تاسو اورېدلي وو چې ویلې دا مهاجر دي، موږ انصار یو. که دوې ښځې لرئ یوه طلاقه کوي، دا خپل مهاجر ورور ته ورکوي. مهاجر څوک و؟ مهاجر هغه و چې په مکه کې د مسلمانانو سره ظلم روان و. نو بیا زموږ نبی کریم دا حکم وکړي او خپله هم د هجرت وکړي، مسلمانان ورونه له ځان سره بوتلو، مدینې ته لاړو. هغه چې چا هجرت وکړي هغه مهاجر و، او څوک چې هلته د دوی قربان نه و هغه انصار و. دا خبره به دلته کېدله. نن عزیزانو
د هغه موږ کډوال ورور چې دوی مهاجر ورته ویلې نن یې په ډېر بې دردۍ سره په ډېر غیر اخلاقي انساني په غیر اسلامي طریقه باندې دوی پسې اخې موږ سوال کو او مولوي صاحب او د ممبر خاونده او د پارلمان شوکي او د پنجاب غلامه نن ته پر دې ولې نه غږېږې نن ستا ژبه پر دې باندې ولې نه غږېږې نن ستا فتوې پر دې باندې ولې نسته نن ته ولې دا نه وایې هغه ټیم خو د ویلې چې په افغانستان کې د کفر نظام دی دا د کفر خاوره ده نن دلته تې راوښوه چې کم داسې اسلامي کار سوی دی کم داسې د اسلام په لاره باندې موږ روان یو نن په دې خاوره باندې غیر اسلامي چلن د افغانو کډوالو سره روان دی نن ته پر وږه غږه بیا د سلام کاکړ دا دغه را په یاد سي ویلې د کفر په وطن کې مسلمان لالا شهید سو نو دا نن مولوي صاحب نن دلته کفر دی پر وږه غږه نن دلته د افغانانو سره غیر پښتونوي غیر انساني غیر اسلامي چلن روان دی پر وږه غږه نن ستا قتلعام روان دی پر وږه غږه نن د ایران او د اسرائیل جنگ دی پر وږه غږه نن پاکستان مجبوره که ورته ووایه له کمې ورځ لپاره ایټم بم دی د کمې ورځ لپاره میزایل دی له کمې ورځ لپاره فوج دی وایستوه ورته وایه اسرائیل دی ظلم کوي جبر کوي دا سیریا دا چې کوم عراق دا نن ایران دی دا ټول وطن دا اسرائیل برباد کوي فلسطین یې برباد کړی نن ته خبره وکړه نن ورته ووایه ریاست پاکستان ته چې نن د دې خلاف به ته خامخا درجې که هسې ماضي د فلسطین پر نامه باندې پیسې ټولوې سیاست کوې ځان چمکوې چندې کوې یو کیسه در راخسې ده خلک غولوې خپل سیاست پر کوې نو عزیزانو پکار دی موږ ذاته سر خلاص کو د ایرانیانو سره بېشکه په تاریخ کې زموږ داسې یو کیسې سته چې موږ سره ډېر زیاتوبونه یې کړي دي خو البته نن د دې صهیوني ریاست اسرائیل ظالم ریاست اسرائیل دا د مسلمانانو قاتل دا د انسانانو قاتل ریاست اسرائیل د ایران په جنگ کې پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ او پښتون قام د ایران سره ولاړ دی او د قاتل اسرائیل او د امریکې موږ مخالف یو عزیزانو وخت اخو تاسو به ناست یاست خبرې ډېرې دي عزیزانو نن په دې ملک کې لویه پارټیانې شته زموږ تر مخ تحریکونه چلېدلي دي MRD ده ARD ده APDM دی PDM دی او بیا به نن جوړ سوي او سبا به جوړېږي موږ دا تحریکونه ولیدل دې تحریکونو زموږ هر څه له موږ یوړو دې تحریکونو زموږ واک او اختیار له موږ یوړی دې تحریکونه موږ خرڅ کو دې تحریکونو زموږ په ملا کې چړې وولې که هغه د APDM اتحاد و که هغه PDM دی او که بیا د نن اتحاد دی پکار دا دی چې موږ دې کامل چې د پاکستان پر سطح باندې د ملک پر سطح کم سیاسي پارټیانې دي دې ته مخ ور واړو پکار دا دی پښتنو ته وایو څوک چې د وزیر اعظم دپاره په دې ملک کې پارټۍ جوړوي او دا الیکشن کوي د دې توقع ساتل په خپله پښه باندې تبر ویل دي دا پارټیانې دا همیشه د مسؤلیت شکار سوي دي دا پارټیانې په راروان وخت کې دا به تاسو وګوراسئ
بیا به ډیل کږي بیا به یوه پارټۍ راځي بیا هغه دغه اسټبلیشمنټ په خوښه رواني او ما تا به خړ مخې بیا خپل ولسونو ته ولاړ یو. نو لہذا راسئ خپل پښتون قامي تحریک مضبوطه کو، خپل اتحاد جوړ کو. د ملي شهید ارمان، د ملي شهید، د ملي شهید د شهادت وجه، د ملي شهید د سیاست نچوړ چې پښتون نیشنل ایجنډا راسئ د پښتون نیشنل ایجنډې دپاره راسئ اتحاد جوړ کو. رضا الله خبره وکړه زموږ خواهش دا دی، موږ دا اوله ورځې دا خواهش ظاهره کړی دی، دا له تا سره قول کوو چې موږ د مشرۍ خواهش نه لرو نه کوو. البته که هر څوک مشري کوي موږ ورته تیار یو، که عوامي نیشنل پارټۍ کوي، که نیشنل ډیموکریټک موومنټ کوي، که پښتون تحفظ موومنټ کوي، که بیا داسې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ کوي، موږ د دې مخالفین نه یو، موږ له تاسو سره ملګري یو. موږ خپل ملګرو زړو ملګرو ته وایو، موږ خپلو زړو ملګرو ته وایو چې ستا لاره جلا ده زموږ لاره جلا ده. موږ ملګرو ته وایو، زړو ملګرو ته سیاست به کوو، الیکشن به کوو، زنده‌باد مرده‌باد به وایو. البته د پښتون نیشنل ایجنډې دپاره پکار دی چې سره یو سو، پکار دی چې تاسو راسئ او دا تاسو چې کوم تضاد له پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ سره لري، کم از کم به موږ دا وایو چې د پښتانه کام په خاطر باندې دا تضاد خالي د پښتون نیشنل ایجنډې تر حده دا تضاد تاسو ختم کړئ. دا تاسو چې کوم له موږ سره کم هغه څه به ورته وایي نفرت له راستئ، پکار دا دی چې د پښتون نیشنل ایجنډې تر حده پورې پکار دی تاسو خپلو زړونه پراخ کړئ، سینې پراخې کاستئ، خپل سیاسي شعور په استعمال کې راولاستئ. سیاسي سړی هیڅکله هم په زړه کې بغض و عناد او نفرتونه نه لري، پکار دی چې تاسو یې نه وله راستئ او سیاست دا با اخلاقه سیاست خوند کوي. سیاست په ډیرو ښه خویونو باندې کېږي، په ښه کردار باندې کېږي او په ډیر مهذبه طریقه باندې کېږي. دا سټیج معنا دا نه ده چې د دې سټیجه به څوک شکنځا کوي، څوک به بد ویل کوي، څوک به پر چا نومان نږدي، څوک به د چا څه وایو بسیلای که موږ یې نسو ویلی. راسئ د پښتانه په خاطر باندې موږ به تاسو ته خواست وکړو چې یوازې د پښتون نیشنل ایجنډې دپاره راسئ له موږ سره یو سئ. نور خو نو سیاست دی، میدان دی، 100 کسان دي، نن په 100 لکه باندې به بیا ته پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ نه راوګرځه. ویل 80 کسان دي، نن په 80,000 باندې دا یو سټیډیم څوک نسي راګرځولی. هغه به ما او ستا سره روان یې د پښتانه په خاطر باندې چې پر موږ کوم بوج اجداست دی، موږ به له تې سره ولاړ یو. د هغسې عزیزانو علي وزیر څه ویلی سو، ډېر لوی پیغور هم موږ ته دی، پوره پښتون قام ته دی، یوازې یو تحریک ته پارټۍ ته نه دی، د لر و بر افغان ته یو ډېر لوی پیغور دی چې علي د 2018 راشي بیا تر نن ورځې پورې علي یو کال هم آزاد نه دی اوسېدلی، دی په جیل کې دی. په څه ګناه باندې څه یې کړي دي؟ د 18 جنازو سربیره بیا دومره ظلم، د دومره لوی وحشت سربیره بیا دومره زیاتوب، او بیا دا دومره لوی پښتون افغان چې په کورونو په تعداد په دې ملک کې آباد دی، بیا په دومره سپک نظر باندې ورته کتل چې د دې پښتون قامي تحریک یو ستر مشر علي د دې راشي په دا مسلسل دا دی تقریبا اوس به موږ دا وایو چې یو کال به کږي چې دی بند دی. نو عزیزانو موږ دا خواست کوو او دې لپاره به بیا رابطې کوو چې د علي د خلاصون لپاره ټول پارټیانې سره راټولې کوو، خو تاسو دم خواست کوو چې راسئ کم از کم په دې کې ولسونه هم بیا
د زراو نه په لکاو په تعداد باندې راسي چې د علي د خلاصون لپاره او د خپل قامي یووالي لپاره د نېشنل ایجنډې لپاره یو ورځ په دې ټول ملک کې داسې احتجاج وکړو چې دشمن ته دا روشو چې پښتون هم یو دی سر اتفاق دی او پښتون خپل واک او اختیار نن غواړي او د پښتانه یو شهید بم وګم خاطې ته نه واچي د پښتانه یو مشر به هم په ناکه ته یو جیل ته نه واچي پښتون به یو هم ته زهیر نه کې نو عزیزانو د ټولو پارټیانو ځکه دا یوازې زموږ د وس کار نه دی موږ ځان مکمله نه ګڼو دا د دې ټولو ولسونو د پارټیانو مشترکه کار دی چې هغه بیا موږ توان موږ ته راکولی سي موږ به یو ورځ وټاکو بیا به پر تاسو غږ وکړو دغسې عزیزانو داسې که نور سیاسي مشران یا داسې سیاسي کارکنان چې د هرې پارټۍ سره تعلق لري د هر تحریک سره تعلق لري د هغوی د خلاصون دپاره هم عزیزانو زموږ ډېر خوږ ملګری چې ډېر پر کام په وطن او څه وایي د لیونتوب ته راده په پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ په ملي شهید مین عبدالله پانیزی ورور چې واقعتا ډېر په خوش سوي یو ډېر په غمجن یو ډېر مخوا په بده ده چې د ملي شهید په د عشق په لیونتوب کې د تلین په تیاري کې بوخت و د سر پروا یې نه کوله او پیښ ور وسوه دی خوش سو زخمی سو په شهادت ورسېدی نو د ځان لخوا د پارټۍ لخوا ستاسو ټول لخوا عبدالله ورور ته دې ننګیالي ته دې شهید ته د عقیدت ګلونه وړاندې کومه او عزیزانو واقعتا چې څومره ستاسو تعریف وکړو ستاینه مو وکړو او زموږ ډېر خوږ ملګری د بوري مالک افغان ورور چې هم د ملي شهید سره او هم د ما سره یو ډېره مینه به یې کوله ډېر یو خړ پړ ساده پښتون وطن دوست ورور نن له موږه جلا سوی دی د ده د موږ د مغفرت لپاره دعا کو الله تعالی د په جنت الفردوس کې د تعالی مقام ورکړي نو زلمیو د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ زمریانو ننګیالیو انقلابیانو د خوشحال بابا د احمدشاه بابا بچیانو خوندو وروڼو تاسو نن ښکاره کا چې پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ د دې پښتون قام یو ستره لویه پارټۍ ده تاسو دا میاشته چې کم تکلیفونه چې تاسو کمې خوارۍ وکړې د سیزن وخت و تاسو ته سلام وایو چې ټول کام په سیزن کې بوخت و په دې ګرمۍ کې په دې معاشي بدحالۍ کې زموږ د پارټۍ هر کارکن چاکینګ جنډۍ بلنه مهم زموږ د پارټۍ هر کارکن په هر یو ریلیانې شمه بردار هر څه چې د کم تهیه کړي دي د موټرسایکلانو د موټرانو چې کم تاسو تحریکونه وچلول دا ټول چې تاسو وکړئ تاسو ته سلام کو په دوو لاسو تاسو ته سلام کو په دوو لاسو تاسو ته سلام کو تاسو ډېر همت وکړئ دا همت به جاري ساتو دا همت به نور هم کو دا سټیډیم دا کول به تاسو را سر کوئ لاس به پورته کواسئ چې په راروان وختونو کې به پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ تر دې 3 چنده لویه جلسه به کوي په کوټې ښار یوازې باندې به کوي د هغسې عزیزانو زموږ د پیسو چې کم دا ځوانانو کم سازمان دی که بیا د دوی د سکیورټي ذموارۍ وې که بیا د چاکینګ د جنډۍ او بیا که په تعلیمي ادارو کې چې دوی کم کیمپین وچلولی دوی ته هم مبارکي وایو آفرین ورته وایو او په آخره کې چې له موږ سره کومو خلکو مالی کومک کړی دی تاسو یقین ومناستئ نه موږ چاته ټیکې ورکړي دي نه موږ چاته مراعات ورکړي دي نه موږ چاته داسې ګټې ورسولې دي یوازې په دا خاطر چې د کام د وطن خبره کو
یوازې په دا خاطر چې دا د دې قام نماینده چوکیداره پارټۍ ده، یوازې په دې خاطر چې دا سپېڅلي ایمانداره خلک دي. موږ ته په کروڑونو روپۍ چنده راکړې ده، کور ودانۍ کو، شکریا ادا کو. موږ د سپورټس ډپارټمنټ کور ودانۍ وایو، موږ بیا د سپورټس ډپارټمنټ سیکرټري صاحب کور ودانۍ وایو، موږ د دې انتظامیه که هغه ډي سي دی اے ډي سي دی که هغه بیا پولیس دی، بیا که موږ دلته نور انتظامیه دي، ټریفک دی او نور داسې ادارې دي چې هغه دلته د صفایي په حواله باندې د سکیورټي په حواله باندې دا کم چې دلته حکومتي ادارې دي د دوی کور ودانۍ وایو چې له موږ سره کومک وکړي. ډېره مننه، الله مو عزت وکړه.